السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة. منګ اصولو کې دا خبره بیان کړې وه چې د هر صورت نه وړاندې به منګه یو 15 یا شپږ خبرې بیانو. په هغې کې د ټوله لومبنۍ خبره دا وه چې موږ به د صورت نوم ذکر کوو. نو د دې صورت نوم څه دی؟ لومبۍ خبره د دې صورت د نومونو متعلق مفسرینو نه څلور اقوال نقل دي. د دې صورت یو نوم دی سورة البقرة. سورة البقرة او بقره ورته په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې صورت کې چې کوم دی نو بقره ویل کېږي غوا ته، او دې صورت کې الله تعالی د بنی اسرائیل د غوا د واقعي بیان کوي. نو د دې د وجې نه دې صورت ته سورة البقره وایي. دې وجې نه دې صورت ته سورة البقره وایي. رستو به انشاءالله بیا تحقیق وکړو. اگر چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیان القرآن کې لیکلي دي چې نه دې ته سورة البقره نه وایي بلکې دا سورة البقر دی، غوی ته وایي. ځکه رستو چې دغه آیت کې کوم صفات بیانېږي نو دا د غوی واله صفات دي، او دې کې دا تا چې راغلي ده دا د جنس دپاره ده او دا دغه دپاره نه ده، د مؤنث دپاره. هغه وایي چې دا سورة البقره نه ده بلکې سورة البقر دی او غوی ته ویل کېږي. بنا بر قولین که دا غوی ته وایي او که غوا ته وایي، خو لیکن بقره چې کوم ده نو په عربی کې دا غوا ته ویل کېږي یا غوی ته وایي. نو ما ووایي د دې صورت هم د دې د وجې نه سورة البقره وایي چې په دې کې بیان د بني اسرائیلو د غوا د واقع دی. نو په دغه تعبیر سره به موږ داسې ووایو چې دې صورت د ځکه سورة البقره وایي چې دا تسمیة الکل باسم الجز شو. لکه کله کله یو څیز ته یو نوم میلاو شوی، کله کله یو څیز ته یو نوم میلاو شوی، په دغه څیز کې دننه یو جز ذکر شوی د هغې د وجې نه. لکه د احادیثو مبارکو کې هم احادیثو ته موږ نومونه اخلو. نو یو حدیث مبارک دی کتاب الایمان کې امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی، هغې ته ویل کېږي دا دغه کې کتاب الوحی کې حدیث د هرقل وته وي
حدیث د هرقل پای کې نبی له اوګدا واقع د ډیر اوګدا واقع را حدیث کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کې هرقل بادشاہ ته یو خط لیږلو دا غي د وجنا غ حدیث په هرقل باندې مشهور شو دا رنګي ګڼ صورتونه به ان شاء الله تاسو صدا سره راشي چې پاغي کې با یو سیس بیان شوی خو کوم سیس بیان شوی نه به د صورت کې پوره د هیرو غونته کردار ادا کړی نو دا غي د وجنه بعد غ صورت ته نوم یا مسما کول شي نو دې د وی تسمیه الکل باسم الجزء دی کل ته د جز د وجنه نوم ورکول لکه زه تاسو یو مثال درکم چي دا مونږ ویل کې چي سکی چي راړه چي وړه اوس دی چي د چي وینو دا چي خو د سلور سيزون نه جوړه شوی ده پای دی اوبدي چینی دا او چي دا لیکن د دې چي کردار په دې ټولو سيزونو باندې غالب دی د دې د وجه نه د سلور واړو سيزون ته بس چي ویل کیږي چي ودا ویل کیږي د شانتي د بقره د واقعیا په دې صورت کې مذکور ده په یو خاص حیثیت باندې نو د دې وجه نه دې صورت د سورۃ البقره ویل کیږي ستاسو ذهن تراله نو یو نوم د دې چې کوم دی نو سورۃ البقره دی اگر چې حجاج ابن یوسف یو څومره لوی ظالم بادشاہ تیر شوی دی د خپل زمانه تاسو یې پیژنئ اورېدلې مو ده باوجود د دې نه چې یو لوی ظالم بادشاہ خو د قرآن سره شوکو د قرآن د معلوماتو سره به شوکو د دې وجه نه د قرآن کې دا زبر زیر او پیش تعداد د حروف او دارنګي دا و منزله دي جوړ کړی دي دا ټول خدمت د قرآن غي کړی دي نغی په دې خبره باندې بد غنل چې سوابې دا سوره بقره ده هغه به دا د قرآن مجید د ادب نه خلاف دي خو لیکن جمهور علما وینا دا د قرآن د ادب نه خلاف نه دي الله پاک دې صورت د نوم دا شانتي ور کړی دي د لومبه نمبر منغوي چې د دې صورت نوم سره سورۃ البقره سورۃ البقره دویم نمبر د دې صورت نوم چې کوم دین دی د ویل کیږي سنام القرآن سین سره سنام القرآن سنام په عربی کې ویل کیږي کوبتا کوب دا د غوی د ملا د پاسه چې کم کوب ولاړی بوخ باندې کم کوب ولاړی په دې باندې داغه یو خایز جوړي اوس خو غیان نه څوک دور دی علاقه په لسادي او نه شوق گئی مخکینو مشرانو به د کوب د وجه غوی لډیره ترجیح ورکوله په دې باندې بیا غچک غدای کې خود لړټ چې به پټاړو یا چې به یوه کولن جغ به وتا چو نو کوب ته خلکو ډیره ترجیح ورکوله لکه کوب ته ولو ګوري چې غاړه وتی دا کنه او دارنګي حدیث مبارک کم چې کله دوخانو بیان کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې دې سړی ته چې کوم دینو یو داسي او خبر کړی شو چې هغه خولي سربم ده او کوبورم ده کوب په مولاړ دی نو په دولګی چې د عربو په نسبانه هغه اوخله به ترجیح ورکول شو چې کوب په ولاړو نو سنام په عربی کې کوب ته ویل کیږي او ترمذی شریف کې حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة د هر سیز د پاره چې کوم دینو سوي یو کوب وی او کوب د قرآن کریم چې کوم دینو سورة البقره دی د قرآن مجید کوب چې کوم دینو څه شی دی سورة البقره د دې وجه نه تو ویل شو بعض علماء لیکلي چې د دې صورت نوم چې کوم دی څه شی دی فسطاط القرآن فاسین طالب طا او طا فسطاط القرآن فسطاط په عربی کې ویل کېږي خیمه ده خیمه نو مخکې د عربو کار دا و لکه زمونږ دی علاقه کې اوس دغه بعضې خلک خانه بدوش چې وي چردلړ شي انسان له خیمه ولګوي داسې
نو دا خیمې د لاندې دغه ټول کور سیزونه راجمعي کټ پوزې او د اوبو لوښې او د چای لوښې او د ناستې ارسو نو څنګه چې د خیمې په دې ټول سیز باندې احاطه کړي دا پکې راجمع دي نو دا رنګي دي سورۃ البقره دام د مضامینو په اعتبار سره مشتمل د ټول قرآن باندې د ټول قرآن هغه احکامات او واقعات اخبار قصص په دې کې راجمع دي دی وجه بعض علماء او حضرات لیکلیم دي چې په سورۃ البقره کې چې کوم دینو د ټول قرآن مجید هغه مضامین راجمع دي توحید رسالت باز بعد الموت جهاد انفاق احکامات چا لیکلي زر په دې کې اوامر دي زر په کې نواهی دي زر په کې امثال دي په سورې بقره باندې ځان له خلکو بالله کار کړی دی نو د دې د وجې نه یو نوم دې ته ویل کېږي فسطاط القرآن یو حدیث کې راغلی دی سورۃ الزهرا وتم وی زهرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران قرآن لولوی دی به د قیامت پر ورځ باندې تاسو له شفاعت کوي او خاص کر بیا لولوی تاسو دغه دو سورتونو لره چې یو سورت آل عمران دی یو بقره ده نو داسې ګڼ نمونه دي سورت ته اغستی شوي دي خو تاسو تمام مشهور هغه نمونه ذکر کړل چې هغه زمونږ ستاسو استادانو موږ ته ذکر کړي دي او موږ ضروري ګڼل خبره باندې پوه شوي فضیلتونه یې بیا عوام د دې صورت نو لومبی خبره موږ ذکر کړه چې د دې صورت نوم سره دویمه خبره داره چې دا صورت مکی دی او که مدنی دی دا خبره پوهیږئ دا صورت مکی دی او که مدنی دی دا خبره وه نو دا صورت چې کوم دی نو دا مدنی صورت دی سوره بقره سره مدنی دی او موږ په اصولو کې دا ویلو که د صورت یو جز په لاره نازل شوی بل ځای نازل شوی خو چې د هجرت نه بعد دې ته موږ مدني وایو او چې د هجرت نه مخکې نو دې ته موږ څه وایو مکی بوته وایو نو دا صورت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه بعد نازل شوی دی اگر چې بعضی صورتونه د دې په لارو کې نازل شوی دي جهاد کې نازل شوی دي خو لیکن دا صورت چې کوم دی نو په اعتبار د مفسرینو د دغه اصطلاح سره دا چې کوم دی نو مدني صورت دی دریمه خبره دا صورت چې کوم دی نو د دې نزول د سنه مخکې دی او د سنه بعد دی او په نمبر کې سویم دی نو دا صورت چې کوم دی نو په نمبر کې ترتیب د قرآن کې دویم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دا 87 نمبر دی وہ اتیایم 87 نمبر او نازل شوی دی پس د سورۃ المطففین نازل شوی دی پس د سورۃ المطففین او روان دی د سورې انفال نه د الفان روان دی او د سورۃ مطففین نه بعد نازل شوی دی اوس ربط یې سره د دې صورت ربط سره د ما قبل سره نو ربط یې دا دی که نه طالبانو ځان سره ولیکئ دوه درې ربطه ولیکئ لومبی ربط یې دا دی چې وړاندې صورت کې موږ څه بیان کړو اهدنا الصراط المستقیم اوخی موږ ته نیغه لاره اهدنا مضبوط کې موږ لره اوخی موږ ته الصراط المستقیم نیغه لاره نو وړاندې صورت کې موږ د الله تعالی نه سوال وکړو د هدایت وړاندې صورت کې موږ د الله تعالی نه سوال وکړو د هدایت انو دې صورت کې الله تعالی د هغې جواب راولېږو هدى للمتقین ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین دا قرآن سینی سره راجوخ کدالوی هدایت دی
د قرآن په لاره باندې روان شه دا لوی هدایت دی. تا سوره فاتحه کې تا سوال وکړو چې خدای ماته هدایت وښیي، نو دې صورت کې د هدایت جواب راغی چې څه شی دی؟ قرآن کریم دی. خبره باندې پوه شوي؟ خجی دا یو ربط شو. دویم ربط یې سره وی، دویم ربط یې دا دی چې وړاندې صورت کې د دریو ډلو بیان وشو اجمالا، د دریو ډلو بیان وشو اجمالا. نمبر 1 انعمت علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، او نمبر 3 وللضالین. د دې دریو ډلو بیان وشو اجمالا په تیر صورت کې. اوس دی صورت کې الله تعالی دا غدرو واړو ډلو بیان کوي تفصیلا. انعمت علیهم سوق دی مؤمنان، مغضوب علیهم سوق دی کافران، وللضالین سوق دی منافقان. دی یو قول مطابق موږ داسې ویلو کنه، یو توجیه کې امام رازی صاحب داسې کړی و. نو دلته کې تاسو ګورئ د الذین یؤمنون بالغیب نواله در اولئک هم المفلحون پورې بیان د سره دا انعمت علیهم دی چې دا مؤمنان دي، دا صفاتونه پکې نو دا مؤمنان دي. او د ان الذين كفروا سواء نواله در عظیمه پورې دا بیان د کافرانو دی، د مغضوب علیهم. او د ومن الناس من یقول نواله در رکوع در اخره پورې دا بیان د چا دی؟ دا بیان چې کوم دی نو د دغې دی د وللضالین دی. پوه شوئ پی؟ نو دا د دریو ډلو بیان شخه. نو تاسو به لیکل داسې وکئ چې په تیر صورت کې بیان وشو د دریو ډلو اجمالا. کم ډلې وي؟ انعمت علیهم یو، مغضوب علیهم دوا، او وللضالین درې. او په دې صورت کې الله تعالی دا غدري واړو فرقو ثلاثه بیان کوي تفصیلا. پوه شوئ پی؟ نور د دین علاوه د ملک ربطونه علماء بیان کړی دي، خو مونږ خو بیاز نه ډکو کنه، بس پوهه پیاسې لو وتا سسوره وم. د ملکو پکې علماء تفاسیر ډک دي، دا ربط دی، دا ربط دی توحید کی، رسالت کی، خو بس دغه مونږ له کافی دي. ښه دا مونږ له کافی دي. چا پکې یو دام بیان کړی دی چلته کې مونږ الله سره وعده وکړه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله منگ بستا عبادت کو استانه به مدد غواړو. سوره فاتحه کې منگ الله ته دا وی. نو سوره بقره کې وته سوایو لا نعبد البقره، منگ عبادت نکو د غوا څنګه چې عبادت کړو يهوديانو. الله يهوديان ظالمانو لګیدل د غوا عبادت یو کو، منگ وره ستا عبادت وکاو د غواګانو عبادت نکو. نو په فاتحه کې موږ الله سره ربط قائم کو په دې خبره باندې چې موږ به عبادت صرف او صرف ستا کو. او دې صورت کې وایو وته چې الله ګورستان علاوه يهوديانو د غوا عبادت کړو، خو موږ د غي عبادت نه کوو. ښه پوه شوي پی؟ د خانه ربط شو. دا د دې صورت ربط شو. خلاصه سره نو خلاصه و د زلند اوم چې دا صورت سلور خبرې به بیانې غټي، نور خو په کې دا شانتي زو ناره صفه کې نه ویني مسله ده، نه ویني مسله سو بیانې توحید، رسالت او ضمنی طور د دې سره باز بعد الموت. او رسالت چې بیان کون باز دغه وسره خود راغی دا صداقت د قرآن او سر راغی. خبره پوه شوي؟ او دو خبرې بغټې نورې بیانې انفاق او جهاد. د الله په لار کې جهاد کوي او د الله په لار کې خپل مال خرج کوي.
دا خبره به بیانوي. انفاق او جهاد او انواع سته د بني اسرائیلو دا به بیانوي. شپږ ډلې د بني اسرائیلو. د دین علاوه احکامات، امثال، قصص، بشارات، تخویفات، زواجر، دا به موقع په موقع ځای په ځای بیانوي. خو مرکزی مضامین به دغه څلور وي ښه، توحید او رسالت، دغه متعلقات، او دارنګې چې کوم دی نو څه انفاق او جهاد او هغې سره چې څومره متعلقات دي به بیانوي. خبره باندې پوه شوي یو. ښه د دې صورت فضیلت سره وي نو حدیث مبارک کې راځي چا چې دا صورت مبارک په کور کې ولستو نو الله تعالی به هغه کور د جادو، پیریانو نه، بد نظر نه، د هر شر نه محفوظ ساتي. د هر شر نه به محفوظ ساتي. اگر چې عبدالله ابن مسعود عنه یو ځای کې فرمایي چې لس آیاتونه د سوره بقره چا ولستل، لس آیاتونه، والله تعالی به کور په حفاظت کې ساتي. څلور آیاتونه د لومبي یادوي در دې یوقنون پورې، آیت الکرسی والا آیتونه، او هغه اخیری درې لله ما فی السماوات امن الرسول لا یکلف الله. داسې خو نه سوره بقره چې چا په کور باندې داسې شک وي چې مونږ باندې مثال بد نظر لګېدلی په دې کور باندې، پیریان دي، بل دي، بس سوره بقره په کور کې لولوئ، په ګوټونو کې شوف کوئ، الله تعالی به حفاظت کوي، الله تعالی به مو ساتي. او دا ډیر لوی عمل دی چې څوک یې کوي. مونږ چې کله مینه مدرسه کې نو هلته یو لوی عالم راغلی او هغې د اجازت ورکړو چې تاسو ماسخوتن څه طالبان داسې مقرر کوي چې د مدرسې نه ګیر چاپېره ګرځي حافظان او دا سورې بقره وایي. نو موږ 15 ملګري وو، 15. نو د مدرسې د ګیټ نه به روان شو، سورې بقره به شروع کړه او هغه په شا طرف باندې به راتاو شو د بناتو مدرسې نه داسې چاپېره چې بیا به ګیټ خواله راتلو نو بس نیمه سپاره بار ملګري ویله، 15 ملګرو باندې به ویله سورې بقره به ختمه وه. بس شو پکړه چاپېره، الله به حفاظت کو. نو دا پکار دی چې یو بنده دینی اداره کی چې هغه اعمالو باندې توکل وي. دا نه چې ته په دینی اداره کې او هغې دپاره هم ته دغه نه دنیوي اسباب به استعمالې، د اسبابو نه څوک انکار نه کوي، خو ترجیح اول به زمونږ اعمالو ته وي، اعمالو ته به دغه نور به صرف د اسبابو در حده پوري. نو اسبابو نه انکار نه کېږي، اسباب به استعمالیږي، خو لومبی ترجیح به زمونږ ستاسو څه ته عملونو ته. د دې د وجې دا ډېر لوی عمل دی. د چا په خپل کور کې شک راځي دا صورت لولوي، شب کوئ، الله تعالی به هم حفاظت کوي. حدیثو کې ډېر بله فضیلتونه راغلي دي. ښه جي اوس راځئ سبق ته وی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. جلالین چې تاسو راوړئ نه څه وایي؟ الله اعلم بمراده بذلك. الله تعالی عالم دی په مراد او مقصد د دې حروفو باندې. داسې ګڼ مفسرین دقه معنا کوي. دا ولې وی داسې کوي؟ نو دې کې یو څو خبرې د یادې کوي ځان سره، بیا به ګوره نه کوو. د دې صورتونو په سر کې چې کوم دی نو بیان کیږي داسې حروف راځي: الف لام میم، یاسین، حامیم، او حامیم عین سین قاف، کاف ها یا عین صاد. دې ته ویلې کیږي حروف مقطعات. مقطعات نه ښه، مقطعات د طوا به زبر وای. مقطعات ورته ولې وایي؟
مقطعات جمع د مقطعتن دا او مقطع ویل کیږي کټ کړي شوی اسم مفعول صيغه ده کټ کړي شوی او دی حروف د زګه حروف مقطعات وای چې دام په وینا کې دی یو بل نه کټ کټ ویل شي جدا جدا لکه الف لام میم د څوک علم نه وای الف لام میم د څوک علم نه وای بلکې سوی الف لام میم دارنګي چې کوم نه نو حامیم د څوک حم نه وای بلکې سوی حامیم حامیم وتوي خانه حم وتنوي حامیم وتوي نو د دې د وجنا دې صورت د ویلې دې تسویو دې ته وی مقطعات کټ کړي شي په دې ځان خبو کوي چې بیا بیا پکې باسونه نه کو بس نور صورتونه کې وځي بیا روان زم ازما ملګری دی نو تر ورځ وی ته ار سبق بیا وای زکه دای په متخلق ناسین وی غیر نه پوي بیا ورځ وته ته نه ویني وایا خو بس زمونږ درس او تدریس سره پترت داسې جوړ شوی دی چې بس کم ځای تیر شوی باندې باندې بیا ورخته اون دراولي نو دا او تاسو له په تنبیم در کوم چې خیات کوي چې بیا بیا وسره بیا که دوباره بندوي نو داسې تحقیق سره نه وای نو دې ته سوي حروف مقطعات وته وای هغه حروف کټ کړي شي چې دیو بل جدا جدا ویل شي په معنا باندې پوه شوي اوس دې دولی مقطعات وي دې کې فائدہ او حکمت سره نو علما لیکي د دې په معنا باندې صرف او صرف الله خبر دی الله اعلم بمراده الله اعلم بمراده زګه دې دوی متشابهات وته وي واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه هر چا کسان دي چې دغه پړونو کې کاګلیشته فيتبعون ما تشابه نو دای تابعداري کوي دسو نو متشابهات دو قسم دي یو هغه متشابهات دي چې معنا لغوي خو معلومه ده خو معنا مقصود نه ده معلومه او دویم هغه متشابهات دي چې معنا لغوي او معنا مقصودی دواړه نه دي معلوم لکه دا شو صاحب د نور الانوار وای کا اوایل السور لکه د سوراتونو په اول کې چې کوم راغلي دي نو د سوراتونو په دی اول کې چې کوم راغلي دي دا نو د دې په معنا باندې یو الله عالم دی نه چا د معنا لغوي معلومه ده او نه چا د معنا هغه مراد معلومه ده اوس بیا علما وای چې بعض علما وای چې نه د الله د دې راز نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خودلې دی نبی علیہ السلام د دې حال ښکارا کړی دی خو په امت باندې د دې خبر امتحان دی چې تاسو په نبی علیہ السلام د دې امتحان دی ته به بیانې نه په امت د دې د امتحان دی تاسو به طلب کوئ نه بلکې زمونږ شیخ صاحب فرمایل وی د قیامت په ورځ باندې چې کله انسان خلق الله د جنت فیصله وکي او جنتیان جنت ته لور شي نو الله تعالی به بخپل باندې د دې خبرو بیا بیان کوي الله تعالی به بخپل باندې د دې خبرې بیا بیان کوي چې دا مقطعات او مقصد سو نه به مبارک رز او خوشحالي به په هغه رز باندې وي چې الله د درس په تخته باندې بخپل مدرس شي او موږ طالبان یو الله راته د دې بیان کوي اللهم اجعلنا منهم الله دې موږ په دغه رس کې په دغه حلقه کې راوړي بهر حال مقطعات چې کوم دین د دې په معنا مقصود باندې یو الله خبر دی اوس د دې یو تعویل ظنی دی متقدمین حضرات د دې نه تعویل ظنی کوي تعویل حقیقی خو چاته پته نشته خرس متأخرینو کې اکثر بعض علما د دې غ تعویل ظنی اخلي چې د دې نه دا مراد دی د دې نه دا مراد دی د دې نه دا مراد دی ایدی دا کوي نو زه به تاسو یو دوه درې معنی حکم د الف لام میم اوس طالبانو حکمت د دې سره چې الله تعالی شروع د قران د دې ځای نو کړل الف لام میم نه د فاتحین بعد چې بقره شروع کین الف لام میم کې شروع د مقطعات نو کړه او زه سوام الف لام میم الله تعالی پویږي په معنا د دې باندې مونږ پینې پویګو په دې کې اشاره ست شو په دې کې اشاره دی خبره ته شو
چې او طالبا قرآن ته کېناستې دي، استاد قرآن درس ته کېناستې دي، خو په لومبي وخت د دې خبرې اقرار وکړه چې علم صرف او صرف چا لره دی؟ الله لره دی. علم کلی صرف او صرف چا لره دی؟ الله لره دی. د قرآن مثال خو د سمندر د خلق پکې غوپې وي، د خپل شان مطابق د ملغلرې راوچتئ، خو علم کلی یو الله لره. ګوره په لومبی وخت کې تا اقرار د دې وکړه چې علم یو الله لره دی، ما لسې نشته دی، ګوره زه پې پوهېږم نه، که دا څه تاسو ته بیانوم د علم د الله نه به بیانوم چې الله راله څه راکړي. پوهېږئ؟ دې کې دې طرف ته اشاره شوه. یو معنا به یې ته وکړم، څوک وایي دا د نومونو د الله نه دی. الف معنا الله، میم معنا مجید، لام معنا لطیف او میم معنا مجید. چا دا معنا کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دې کې اشاره ده سند د قرآن ته، په دې کې اشاره ده سند د قرآن ته. الف معنا الله، لام معنا جبريل او میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. نو الف الله نازل کړی دی قرآن کریم لره په واسطه د جبريل امین باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به معنی شي الله نازل کړی دی دا قرآن په واسطه د جبريل امین د دواړو جانو سردار صلی الله علیه وسلم دی نازل کړی دی. پوه شوي پی؟ دا غ سند د قرآن دی اشاره شوه چې دا قرآن نبی علیہ السلام صحابو ته وخوئ، تابعینو ته وخوئ، تبع تابعینو ته، هغې امت ته داسې راورسو مونږه پورې راغی. اوس د نبی علیہ السلام نه بره سند سره، نو د نبی علیہ السلام استازو جبریل، او جبریل به راړه د وحی د الله نه. خبره پوه شوئ؟ نو دا د قرآن عالی سند بیان شو، شان بیان شو. دا معنام چا کړی ده؟ سو کوئی نه دی کی تعویل ظنی داسې دی. الف معنی اول، الف معنی اول، او لام معنی لازم، او میم معنی مؤمن. نو معنی بس شي الف لام میم، اول لازم، اول لازم په مؤمن باندې. ذالک الکتابو زده کول د دې قرآن دی. مؤمن به نور علوم نور خبر رستو کوي، اول لازم په د باندې سری زده کول د دې قرآن. قرآن به زده کوي. الله تعالی دې مونږه تاسو ټول په قرآن باندې پوه کړي. الله دې مونږ ته د قرآن پوه راکړي. قرآن لوی منبع دی. جميع العلم في القرآن لكن تكاثر عنه افهام الرجال. تمام علوم چې کوم دین هغه الله تعالی قرآن کې جمع کړی دي. اخو ځان له خبره ده چې د ناقص علم د وجې نه موږ هغې ته رسونه، خو د ټول علوم منبع، تمام علوم هغه مرکز هغه قرآن کریم دی. الف لام میم ذالک الکتاب. نو دا مې د الف لام میم متعلق یو دو درې خبرې وکړې چې دا حروف مقطعات دي. مقطعات ورته ولې وایي؟ او دا متشابهات نه دي. متشابهات دوه قسمه دي. دا کم متشابهات دي، او بیا په هغې کې تعویل ظنی په اعتبار سره دوه درې توجیحات مې ته وکړل. اوس راځئ مخکې به ځو. ذالک الکتاب، دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی. ذالک الکتاب، دا قرآن کریم، ذالک دا قرآن کریم چې دی، الکتاب یو عظیم الشان کتاب دی، یو عظیم الشان کتاب دی. لا ریبا چې نشتر شک فیه پدې کې، لأنه من جانب الله تعالی، دا شک پکې ولې نشتر وی؟ ځکه دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی، دا الله کلام دی. ځکه پکې شک شوبه نشته دی، تعارضات پکې نشته دی. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا.
الله وی کدا قران د بل چا طرف نازل شوی وي د بل چا جوړ کړی کتاب وي پدې کې به د ملک تعارضات او اختلافات بو خدا د الله کتاب دین زکه په کې شک شوبه پاتې نشو صفا سدرا کول قران خستا تب سوالو کې یرجی تا ذالک الکتاب معنا وکړه دا قران عظیم الشان کتاب دی دا عظیم الشان دی په کې کوم ځای نه رادن نکو د ذالک الکتاب معنا خدا دا ذالک دا قران الکتاب یو کتاب دی تا په کې د عظیم الشان معنا د کوم ځای نه وکړه مونږ وایو دا مونږ د ګرامر په اعتبار سره وکړه چې د ګرامر په اعتبار سره د څنګه وکړه داسي زګه دا تاسو ویلي دي اسماء اشارات چې تاسو کله نحوه کې ویل نو تاسو دا ویلو چې د نږدې د پاره راځي هاذا او د لری د پاره راځي ذالکا نو دا قران خو زموږ مخې ته پروت دی نو په کار داو چې الله ویلې وي چې هاذل کتابو دا قران نو د ذالکا ولوي نو هغه کې موږ یو جواب دام کو چې کله یو سیز نږدې وي او هغه ته اشاره وکړي شي په ادوات د بعید سره نو پدې کې اشاره ستراشي پدې کې اشاره وی عظمت د شی ته لکه دلته په کار هاذاو خو اشاره وته وکړې شو په بعید باندې نو دې معنا سره ذالک الکتاب عظیم الشان کتاب پوښوي نو دا ترجمه مې د دک ځای نه روشته کړه یو دوی مدار چی دوی معنا چې په ذالک کې مراد دا قران نه دی دا قران نه دی موږ مخې ته چي دی ذالک د اسم اشاره بعید د پار راځي او د دین مراد هغه قران دی چې موجود دی په لوح محفوظ کې هغه قران چې موجود دی په لوح محفوظ کې هغه دین مراد دی ذالک الکتاب هغه عظیم الشان کتاب چې موجود دی په علم د الله تعالی کې په لوح محفوظ کې لا ریب فیه نشتر سشک شبه پدې کې لا ریب فیه نشتر شک شبه پدې کې لكن نفي الجنس را لخا نفي الجنس شو لا ريب فيه نشتر اس شك شو بپدې کې نو ما پسې بیا وی لانه من جانب الله تعالی ذکر قرآن نازل شوی دی د الله تعالی تر طرفنا او د الله کلام دی د دې وجه پدې کې شک شو بنشتره ښه د الله کلام دی نو ځکه پکې شک شو بنشتره خبره باندې پوه شوي نور پسې خپل الله وی و ان کنتم فی ریب کچری تاسو په شک کې د دې قران نه بل صفه کې راځي نو دا غي به موږ جواب سکو جواب بدا کو چې قران کې بذات خود خپل څه شک شوبه نشته دی قران کریم کې چې کوم دی نو په خپل باندې څه قسمه دا خبرې نشته محل د شبهات نه دی او یو سړی په کې شوبه کوي دا خدغه د ذهن کمزوري ده پوهیږي لکه بار سور نور را ختلې د مثال او خرنا ده ټول دنیا ویني او یو لیوانې دی وغه تورې چشمه چولي غوي نن سور خوري وریاز ده نو دا د دینور نقصان دی او کداغه د سترګو نقصان دی نو موږ وایو قران کې شک شو بنشته دی یو سړی کین دا خداغه خپل ذهني کمزوري ده علمي کمزوري ده یعنی قران د شک شو بینه پاک دی خبره پوه شوي لا ریب فی هدن للمتقین دا قرآن کریم هدن دا هدن چې کوم دی نو دا مصدر دی او تاسو ویلی دی مصدر کله راځي په معنا د اسم فاعل سره او کله راځي په معنا د اسم مفعول سره دلته کې دا په معنا د اسم فاعل سره دی هدن للمتقین ای هادیا للمتقین دا قرآن کریم هدایت کوونکی دی د پاره د متقیانو نو هدن یا مصدر په معنا د اسم فاعل سره یا دلته کې دا حمل مبالغتن دی مختصر المعنی کې تاسو ویلي دي طالبانو چې دا حمل مبالغتن دی حمل مبالغتن څه ته وایي چې کله کله اضافت د یو مصدر وشي ذات ده خبره پوهیږئ نو موږ دلته کې څه لکه موږ وایو زید عدل زید عدل دی نو ته به سوال وکړي
چې زید عادل کېدی شي خو عدل خو نشي کېدی. نو موږ څه وایو؟ دا مبالغتن ورته وویلی شو زید دومره ډیر عدل کوي چې خلکو بس هغه په عدل باندې مشهور کو. خبره باندې پوه شوي؟ لکه زمونږ د علاقو کې بعضې وخت یو سړی په یو خبره باندې مشهور شي که نه هغه د دومره اصطلاوي دومره ډېر هغه استعمالي چې بس په هغې باندې بیا مشهور شي. خبره پوه شوي؟ نو قرآن هم دومره هدایت کوي که نه چې بس الله وی هدل للمتقین. دا قرآن بذات خود هدایت دی. کتل هدایت، لستل هدایت، زده کول هدایت، خودل هدایت، هر غاړې نه په دې کې رڼا پرته ده. هرې غاړې نه د هدایت منبع دی. نو یا دا هدل للمتقین کې هدن ذکر دی مبالغتن، او یا مې درته ووایي چې دا په معنا د اسم فاعل سره دی. ګورئ الله چې دا قرآن نازلون د دې دپاره د داسې الفاظو چناو کو که نه چې عربو مخې ته چې د هغوی بلکل عقول یې ورته اریان کړو. هدا څه ته وایي؟ هدا څه ته وایي؟ تاسو ګورئ که نه نو هدا ویلی کېږي دا سمندر کې په دریاب کې داسې یو غر غونته ولاړي، لږ غونته سر د هغې ښکاري، نور څه نه ښکاري. جزیره غونته کې داسې سر غونته ښکاري. نو د دې سهار په وخت کې چې کله نور راوخیږي او په دریاب باندې ولګي نو هغه پکې داسې بلکل چې په هغه غر په سر باندې ولګي نه پړکېږي داسې لرې نه. یا د مازدیګر په وخت کې د انور چې غړغړه باندې شي دی غورځېږي او د هغې رڼا په دې دریاب باندې داسې پرته وي که نه نو صرف هغه چوټي ښکاري، هغه د غر سر ښکاري، نور څه نه. نو عربو چې به په دریاب کې سفر کو نو ویلکه هغه هدا له به ځان رسو. ښه هدا معنا راهنمایي، لار ښودل. هغه له به ځان رسو. دغې هدا نه په دې سایډ باندې چې بیا ځي په لیفټ سایډ رایټ سایډ وغیره په دې باندې به موږ ته چې کوم دین دا میلو شي. دا دکه شان الله وایي دا قرآن یو هدا ده، یو رڼا ده چې دې پسې ته روان وي نو بس دا به خپل منصب او مقام ته ورسوي. نو ځکه یې د دې معنا وکړه هدل للمتقین. بیا سوال دی چې دا قرآن خو د ټول امت دپاره هدایت دی، څنګه الله وایي چې صرف د متقیانو دپاره هدایت دی؟ نو د هغې به موږ یو جواب دو وکړو. قرآن خو د ټول امت دپاره هدایت دی، د ټول دنیا دپاره هدایت دی. نو څنګه وایي چې دا قرآن هدایت دی د څه دپاره؟ د متقیانو دپاره. نو موږ وایو که چېرې ته ووایې چې هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی لپاره د چا؟ د متقیانو. نو دا خو تحصیل له حاصل شو. نو یو جواب یې څه دی؟ ای سائرین الی التقوا. دا قرآن هدایت دی د خلکو دپاره چې دی روان دي د تقوا په لاره باندې، سفر کوونکي دي دپاره د تقوا. نو چې په دغه لاره باندې ځین دا قرآن ورته لار ښیي داسې ځه داسې ځه داسې ځه نیغ لړ شه، هغه د تقوا هغه میدان ته به دې رسوي. پوهیږئ؟ او یا شیخ صاحب به معنا کوله چې متقین په معنا د خایفین سره دی. هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی دپاره د یره یریدونکو. کم خلک چې د الله نه یریږي د هغې دپاره هدایت دی. قرآن خو الله د ټولو دپاره نازل کړی دی. باران کې در لطافت تبعش خلاف نیس. د باران په طبیعت کې دا دغه نشته چې چته به وریږي چېرته نه. باران خو چې وریږي په سمه غر اوچه لونده ټولو یو شان دي وریږي. در باغ لاله رویت در بام خاف خشت. خو چې کوم دی نو باغ کې پې ګلونه وشي او په ډیرانونو کې پې کاریزي وشي. نو قرآن خو د ټولې دنیا دپاره یو شان هدایت دی، خو متقي یریدونکې د ده دپاره مفید وګرځي، پیده ترې نه واري، او کافر له خود پیدا نه ورکوي، خپله پیدې په لاره نه ځي، څنګه بوله پیدا ورکړي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی لپاره د متقیانو. بس دا ډېر دی. ښه ما نن دوره اراده هم نه وه، خو زه بس الله پاک وکړو. زه تاسو ته ما بله زویلو بیمارم، څه اپریشن دغه لیزر باندې اپریشن و، الله پاک وکړه الحمدلله. بس دعاګانې کوي چې الله یې اوس کامیاب کړي. خو دې ملګري ته مې سبق لزو، ځکه چې خلک په تمه بیا سبق ونه ویلی شي نو خفګان یې خبره دغه نو دې وجې بس رالو سبق له. او
دا ستاسو لوی تپوس دی زما چې بس دعاګانې کوي چې الله اوس د اپریشن کامیاب کړي، الله موږ له خیر راکړي، ټولو مریضان له دې الله صحت ورکړي. پوه شوئ پې؟ نو بس دا ډېر دی. نو ترجمه بیا وکړم ښه. الف لام میم، الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب، دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی، لا ریبه چې نشته شک شبه، فیه پدې کې هدن هدایت دی، للمتقین د پار د یریدونکو د پار د متقیانو. صدق الله العظیم. تکرار کوئ، بغیر د تکرار غوره سبق نه یادېږي. خامخا ځان سره تکرار کوئ سبق. اله بنده ته زده شي چې بندې تکرار کوي، خپله ژبه باندې اړئ، نو بیا پې پوهېږي. دعا وکړئ الله تعالی زموږ او دې ټول نه رضا شي، الله زموږ دا سبق قبول او منظور کړي، الله د دې سبق برکات موږ او دې ټول له راکړي، الله د دې قرآن په برکت سره زموږ او د دې د ټولو مشکلات حل کړي، پریشانۍ مو ختمې کړي، الله زموږ په ژوند کې برکت واچي، صحت کې راله برکت واچي، الله زمونږ او د دوی د ټولو بیماری ختمې کړي، د کور اوبه راله شفا کړي. څومره خلکو اپریشنونه کړي دي الله دې کامیاب کړي، څومره خلک بیماران دي الله دې ټول له صحت ورکړي، الله دې زمونږ ستاسو د ټولو استقامت نصیب کړي، الله دې موږ ټول د ناکاره خلکو د شر نه وساتي، الله دې زمونږ ستاسو حفاظت وکړي، الله دې موږ تاسو شریانو د شر نه، د ظالمانو د ظلم نه او د عنادیانو د عناد نه بچ کړي، الله دې زمونږ ستاسو د ټولو کورونو کې خیر او برکت پیدا کړي. وصلی الله علی النبی.